دې کې به الله ذوالجلال عیسی علیه السلام ته حکم وکړي چې داسې کار دی وشو چې دا خپل ملګري دی کوه تور ته بوځه یو مخلوق یو قسم دی هغه راخوړو چې هغې سره د جنګ د هېڅ چا هم طاقت نشته دې کوه تور ته بوځه عیسی علیه السلام به دا مسلمانان بوځي او کوه تور کې به ډېره کړي چې کوه تور کې ډېره کړي نو خدای پاک به یأجوج او مأجوج راخواره کړي دا یو ځای کې بند دي او سکندر ذوالقرنین هغه ورته یو بند والی دی نبی علیه السلام فرمایي دوی لګیا دي هغه بند کنې باسي هغې کې چې دوی داسې وړه غوندې سوړه پیدا کړي وي یاره بس لږ کار هم پکې وکړو او سهار له به یې کښېږدي که نه و چې سهار له راځي نو بیا ورته خدای هغه بند کړي نو چې کله د دې د ماتوالي ورځ را نږدې شي نو چې دوی کله هغې کنستل شروع کړي او لږ پاتې شي نو دوی به ده ووایي چې انشاءالله سهار له به یې که نه و انشاءالله به ووایي نو هغه سوړه به خدای بند نه کړي نو چې سهار راشي نو به یې که نه دوی به راخطا شي او دوی به داسې وه که هم من کل حدب ینسلون هر لوی ډېری نه او په منډه رواني دوی چې کله راشي په دغه یو دریاب د لوی بحیرې ته وري په هغې به راشي نو چې په هغې راشي نو هغې کې هغه لومبي خلک به ترې اوبه وڅکي تږي به نو چې اوبه هغه لومبي خلک وڅکي نو دوی دریاب سیند نو چې هغه اخري خلک پرې راځي نو اوبه به پکې نه نو هغې به هغه نورو مرګو ته چې هلکه دلته چېرته اوبه تېرې شوي دي ښه ځای لوند دی دومره به دنیا وي هغې به صرف شروع کړي د دنیا په دې مخلوق دنیا کې خو به نور څوک نه د عیسی علیه السلام چې کوم مسلمانان دي هغه به هغه پټ کړي باقي به کافر وي هغه به مړه شي نو بیا به وایي چې یاره د دنیا هغه د ځمکې والا خلک هم تباه کړل دا غوا او میخې او ځنګلي حیوانات هر څه به وخوري ختم به یې کړي راځئ چې اسمان والا خدای سره جنګ شروع نو غشي به بر اسمان ته ولي نو خدای پاک بیا وله د وینې سره را واپس کوي تک سره نو دوی به وایي چې هغه اسمان والا فرشتې مونږ مړې کړې دی چې ګرځو که په دې ګوټ مټ کې څوک پاتې شي دغې وخت یو په کوه تور کې به مسلمانانو بیا ګورې تکلیف راشي د مسلمان ژوند د تکلیف دی دا یې تکلیف به راشي چې نبي علیه السلام فرمایي د سلو اشرفو نه به هغوی له یو د هغوی سر بهتري سل اشرفې به ورکوي خو د هغوی یو سر به پرېږدي خو بیا نه ورکوي وله وي به نه دومره به تکلیف کې وي عیسی علیه السلام به خدای ته زاري شروع کړي چې خدای دا پسه مصیبت په بل لانجه وړې خدای دا قوم هلاک کړي نو خدای پاک به د هغوی په دې اولو په دې ترخونو کې دانې راوخېږي ټول به داسې مړه شي لکه یو سړی چې یو ځل به ټول مړه شي چې مړه شي عیسی علیه السلام ته به خدای وایي چې دښمن دې هلاک شو راځه اوس عیسی علیه السلام سره د ملګرو چې بار ته راوځي نو ټوله ځمکه به یو لیش ځای به داسې نه چې هغه د یاجوج او ماجوج نه خالي نه هر ځای به ډکي او بوی به ځي خدای دې نه به اوس مونږ دې ځمکه کې اوسېږو څنګه الله به یو قسم مارغان را پیدا کړي هغې به یې په خوله کې نیسي او دریاب ته به یې غورځوي دې لوی دریاب ته بیا به خدای باران وکړي باران سره به خدای ځمکه پاکه کړي د هغې د هغه غشو لیندو باندې به مسلمانان اور بلوي بیا به د عدل انصاف حکومت شروع شي جناب د عدل انصاف حکومت چې کله بیا شروع شو د هغې نه پس به بیا ورو مسلمانان کمیږي بیا به کافر زیاتېږي مسلمان به ورو کم شي داسې وخت به راشي جناب چې په مخ د ځمکه به یو کلمې والا سړی هم نه هېڅوک کلمه ګو به نه په مخ د ځمکه د خدای نوم به بلکل ختم شي او داسې ژوند به یو بل سره تېروي لکه د دریاب دا خره او خرې چې یو بل سره څنګه ژوند تېروي د ځنګل او د ځمکې دا سپی او سپي یو بل سره کوم ژوند تېروي دقه ژوند به تېروي هېڅ قسمه کلمه د خدای نوم د هغې نام و نشان بني ختم او چې کوم مسلمانان دي نبی علیه السلام فرمایي یو هوا به خدای راوالوځوي هغه هوا چې کوم مسلمان باندې لګي بس دی به مري هغه له به خدای مرګ ورکړي ټوله دنیا به د کافرو نه ډکه شي بیا به مال خدای راخور کړي دغې وخت به الله د انور د مغرب نه را مشرق طرف ته راوخېږي نور به رواني مشرق ته مغرب طرف ته به کوزېږي الله ذوالجلال به ورته واپس شه ارجعي من حیث طلعتې چې کوم طرف نه راغلی وم په هغې طرف واپس شه نور به لږ غوندې را واپس شي بیا به ورته الله وي واپس ځه دغه توبې د بندېدو دروازه ده بعض د هغې نه پس
د هیچا توبه به نه قبلیږي. اوس د توبې دور دی نو توبې الله ته وباسئ او خدای ته زاري او فریاد وکړئ. بس بیا به معلوم ډېر شي خو ټول به کفر وي د خدای نوم به څوک پېژني نه، الله به نه پېژني. نبی علیه السلام فرمایي که نه لا تقوم الساعه حتی لا یقال فی الارض الله الله، تر هغې پورې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې په دې مخ د ځمکه د الله الله نوم اخیستلی کېږي. د خدای نوم چې اخیستل بند شو فوري به قیامت بیا راځي. خیر خلک به لګوي، څوک به دوکاندار وي هغه به کپړه خوره کړي په ګاک پرې خرڅوي، ګاک به ناستي له هغه نه کپړه بایلي. څوک به لګي خپل حوض به جوړوي، څوک به لګي خپلو څارو له به ګیاګانې ریبي، څوک به لګی نړۍ به رالي د خپلې خولې ته به یې اچوي. د جمعې ورځ به او د محرم د عاشورې لسمه ورځ به د عاشورې لسمه د جمعې ورځ او د سار د مانځه نه پس د نور ختو نه مخکې دغه ټیم کې به اسرافیل علیه السلام شپېلې ووایي. شپېلې ووایي دې شپېلې سره به د ټولو خلکو نه ساګانې والوځي، ختم به شي. هغه انسان چې نوړۍ یې خولې ته اوچته کړې ده خولې ته به یې ونه رسي او سا به ترې وخېږي. هغه انسان چې کپړی ګاټ ته خوره کړې ده را وبه یې نن غاړي او سا به ترې وځي. هغه انسان چې هغه خپل حوض لیوه هغه به پرې هغه خپل خټه وانه کړي چې سا به ترې وځي. بس مکمل قیامت چې ته ویلې کېږي دا ټولې ساګانې به وځي. په قبرونو کې چې کوم خلک دفن دی که مسلمانان دي او که کافران دي د هغې روحونه به هم لاړ شي د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې به ورننوځي. دغې وخت نه مکمل روحونه ټول د اسرافیل شپېلی ته لاړل، عذاب د قبر او خوشحالي او هر څه بند، روحونه لاړل ختم شو. یو مضبوط ګړزار به شروع شي، اسمان به ټول ټوټې ټوټې به شي ختم، ځمکه به داسې والوځي لکه دا مالوچ چې دا پاغوندې دا مالوچو باندې هوا راچي او په تاسو خیالي که نه د پنبې دا مالوچ په دې سخته سیدی کې په دې هوا کې تاسو دا خواره وارې وینئ. غرونه به ختم شي، دا سپومۍ به ختمه شي، نور به ختم شي، ستوري به ختم شي. قیامت چې څه ته ویلې کېږي نو هېڅ شی به پاتې نه، اوبه او هر څه ختم، ټول هر څه به ټوټې ټوټې او دلې وړې به شي، هېڅ شی به هم پاتې نه شي. بیا به رب العالمین واپس دا مخلوق را جمع کړي د شام په ځمکه باندې. اوس چې کومه د شام ځمکه ده دا به خدای بیا خوره کړي او چې څومره روحونه د اسرافیل علیه السلام په شپېلی کې وي چې دا شپېلی ووهي هغه روحونه به ته راشي خپل وجود ته به ننوځي او داسې به دا خلک د خپلو قبرونو راپاسي اذا هم من الاجداث الى ربهم ینسلون، لکه دا باران چې وشي او سار راپاسي او دا کم بوټي دا زرغونتیا په دې ځمکه د پاسه راوټوکېږي، داسې به راوټوکېږي او د الله حساب کتاب تر حشر میدان ته به ور مخامخ شي. بیا به د سره خدای پاک د دنیا د دې عمل، د دنیا د دې قول و فعل، د دنیا د دې مال او دولت د دې به را سره الله حساب کتاب کوي. فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تاسو څه خیال دی چې ګنې ما بس پیدا کړی یا خدای پاک فرمایي ما ته باړو دوباره ستاسو اړو پیشي بیا ونه شي؟ دا هېڅ چېرې نه کېږي. دومره نظام الله پیدا کړی دی، مونږ به خدای ته به خامخ کېږو، الله به مونږ نه تپوس کوي څه دې ویلي دي او څه دې کړي دي او څه دې ګټلي دي او څه دې خرچ کړي دي. دې باقاعده خدای تپوس کوي څه عمل دې کړی دی او که دې نه دی کړی. روم دا لوی مصیبتونه تکالیف او دا لوی ابتلاعات زموږ د مسلمان په سر دي. کومې وړې نښې د قیامت خود فورا راغلي دي. لکه نبي صاحب فرمایي د مور پلار بېعزتي به شروع شي، مور او پلار به څوک خیال نه ساتي، نافرماني به شروع شي. دا یوه نښه شته که نشته؟ بلکل ښکاره. د مور او د پلار خیال بني او د دوستانو خیال وي، د دوستانو تعلقات به وي، د مور او پلار بني. نری جامې به ښځې واغوندي، شته که نشته؟ ښکاره خبرې دي. سړي به د ښځو تابع شي، شته او که نشته؟ ښکاره خبرې دي. فحاشي او بدعملي به خوره شي، هغه فحاشي او بدعملي خوره ده. او د قوم مشران به رذیلان وي، کوم چې نیکان خلک یې هغوی به د قوم د مشورونو توبه وباسي، هغوی به وایي موږ د قوم مشرۍ نالو. او چې کوم رذیلان ساد القوم ارذلهم، نه قوم سیادت
او سرداری به د رزیلو او د کمینه او د بدعملو خلکو په لاسونو کې به شي. داسې حالات جوړ دي کوم چې نبي صاحب فرمایي، او په مسلمان دا حالات به ځي او راځي به. او الله دې موږ هغه مسلمانان جوړ کړي چې کوم دا حالاتو موږ ټینګ او کلک ولاړ یو. بس ایک نمبر مسلمان، 2 نمبر مسلمان نه، بے غیرت مسلمان نه، غیرتی مسلمان نه خدای پاک جوړ. ایمان باندې خپل کلک شو، پیسې باندې خرڅېدونکي مسلمان نه، کلک مسلمان. بهر صورت ورونو د عیسی علیه السلام متعلق خبره مې شروع کړې وه او هغه مې درته خلاصه کړه. عیسی علیه السلام د رب العالمین یو لویه نښه ده. ان مثل عیسی کمثل آدم، آدم علیه السلام بې مور او پلار پیدا، او دی خدای پاک بې پلار نه صرف د مور نه پیدا کړی. یو عظیمه نښه په پیغمبرانو کې یو لوی نشان. او بیا دا عیسی علیه السلام چې وفات شي د نبي علیه السلام سره چې کومه کوټه مبارکه ده د یو قبر ځای خالي د هغې کې به دفن کېږي. هم د نبي علیه السلام په شریعت باندې په دې خپل عمل وکړي. اخره کې به رب العالمین ته حضور پاک مبارک د دنیا د یوې هفتې برابر سجده ولګوي، ځکه هغلته کې خو ورځې وفتې نشته. نو رب العالمین به ورته بیا وفرمایي چې سوال کوه سل تعطو، چې ته څه غواړې چې درته میلاو شي. او سفارش وکړه، اشفع تشفع، ستا شفارس به قبول شي. نو رسول الله مبارک په لومبې د مسلم شریف حدیث ته د حساب کتاب سفارش وکړي او د هغې نه پس به بیا د خپل امت سفارش کوي. زما وروڼو خلک چې لومبې د قبرونو نه راپاسي نو سخت تکلیف کې به او خلک به په دې خپلو خولو کې ډوب پراتی او ډېر لوی تکلیف کې به خلک مبتلی. بیماری خوشته نه چې سړی بیمار شي، مرګ خوشته نه چې سړی مړ شي او د غم خلاص شي. هر سړی به په لوی غم کې مبتلی او رور د خور نه، خور د رور نه، پلار د زوی نه، زوی د پلار نه، ښځه د خاوند نه او خاوند د ښځې نه، بالکل به تختی به. هر سړی سره به د خپل ځان غمي، ادې ښځې سره به د خپل ځان غمي. حضرت عائشہ صدیقه رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ حضور پاک و فرمائل کہ خلق قبرون نپاسی بربند بھائی بیا بولرستو اللہ لباس و جامع ورکی. نو عائشہ صدیقہ فرمائی کہ ماوی دا اللہ رسول دا خلق بیو بلتا نگوری کہ بربندی نو سڑی خزو تا و خز سڑو تا و سڑیو بلتا بنگوری. وی عائشہ دیر سخت روزدہ پا دومرا سختے کی با خلق پراتی چی دا یو بل عورت تا بسو کتی نشی. تاسو دین اخپل اندازو لگوے چی دومرا سختی وی چی دا یو بل عورت تا سو کتی نشی، پا ٹینشن کے مبتلین و سخت روز دا. نوی دا اللہ رسول زبا دے کم زے گورم پا دا غروز. نو حضور پاک و فرمائل دریو زینو کی ما گورا دے کے دن خطا کے گم. یو دادی چی کم وقت کے زماؤ مصر حساب کتاب کی گی او تلو لگی گی نو مالتا گورا. یو دا حوض کوثر پا غاڑا میں گورا. یو دا چی امت کم وقت کے پا پول تیری گی پول سورات چی تاسو آئے التا میں گورا. دی دریو زینو نبزن تیرو خطا کے گم دے کے مال اٹھاوا. نو حساب کتاب زمارونو چی کی دا دنیا حساب نہ دے گوارے. تلا بلگی دلی ڈیرا غٹا تلا او دا دے تلے نگرانی با پخپل رب العالمین کئی. او چه کم انسان وزن کئی طول کئی اب حضرت جبریل علیہ السلامی دیکھے حدیث دیر دی خطاس و تاغنوے مفہوم دتوے او تلا سمر دا. نو حضرت داود علیہ السلام اللہ نے تپوسو کہ یا اللہ دا تلا را توخایا. نو چه وطیو خولنو بے ہوش پریوتو. نو چه ہوش کراغی نو جللے وی اللہ دا خودم را غٹ دا کدا او اسمانون او اوزمکی پیو چابڑی کے واچے پیو پوٹے زے کے گوری زائی گی. نو اللہ دا بزمون پا عمل او پا نیکو سنگڑ کی گی. نو اللہ او فرمائل اے داودا
چې زه وغواړم نو په یو کجور هم ډکولی شم. کم عبادت کې چې اخلاص ډیری رونو او وزنداري، کم عبادت کې چې اخلاص ډیری، د عبادت ډیروالی مقصود نه دی، د عبادت حسن او اخلاص مقصود دی. ګورئ زمون خلق منځ کوي خو برباد شو منځ. دا اکثر د خلکو ته وګورم نو ما داسې خفه شمه ځکه چې څنګه سجدې نه پاسې نو په ډز دویمې سجدې لځي، او چې د رکوع نه پاسې نو شانه نیغی په منډه سجدې لځي، منځ غرق او تباه شو. دا منځ نه شو. د حضور پاک دا ګورې ځان پوه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې یو صحابي دغسې منځ وکړه، وی قم پاسه فصلی فانک لم تصلی، منځ دې وکړه منځ دې نه دی کړی، ونه شو. هغه دوباره بیا هغسې منځ وکړه، بیا راغې په رسول الله مبارک سلام واچو او ته بیا فرمایي پاسه منځ دې وکړه، منځ دې وکړه منځ دې نه دی کړی، منځ دې ونه شو. دریم ځل بیا راغې بیا منځ وکړه، بیا راغې رسول الله مبارک باندې سلام واچو، بیا ورته فرمایي فصل ارجع واپس شه، صلی منځ وکړه، تا منځ نه دی کړی. او ورته وایي د الله رسوله درې ځله مې وکړه ما له خو دې نه ښه چل نه راځي، نو بیا ورته رمانځه چل وښه. کله چې الله ته ودرېږې الله اکبر ووایه، نیت وکړه. نیت د زړه ضروري دی، که د خولې نیت نه پروا نشته چې زړه کې درالل چې د مازدیګر 4 رکعاته فرض دي او د الله دپاره کوم د امام پسې، بس دا هم کافي دی. او که په خولې وې نو هم خیر دی. رسول الله مبارک د خولې نیت په مانځه کې نه دی ویلی، د زړه نه بیا نیت کاو. خو زمونږ پښتانه خو د زړه نیت نشي برابرولی، دی وجې نه زمونږ علما ورته وایي چې خیر دی د خولې نیت کوې. د خولې نیت بدعت نه دی. په بعضې موقعو پیغمبر مبارک د خولې الفاظ هم ویلی دي، لبیک بحجتین. نو د خولې نیت څه بدعت نه دی، او اصل یې مونږ سره شته، بل ځای کې شته خو شته، او دا ته خپله توجه برابره، خو د زړه نیت ضروري دی. نو نیت وکړه، بیا لاسونه اوچت که تر غوږونو پورې، چې د ګوته دواړه مټۍ ګوتې د پوسکو ته مخامخ شي، او 4 ګوتې د غوږ د برې سي ته مخامخ شي، او لاس چې کوم اصل لاس او منګل د دا د اوږو ته برابر شي. په دې طریقه د حدیثو په منځ کې تطبیق راځي. بیا په نامه لاسونه وتړه چې څه حصه د نوم نه لاندې شي او څه په نامه راشي لږه غوندې سا، نو په نوم هم راله، د نوم نه لاندې هم راله، د سینې نه لاندې هم راله، په ټولو حدیثو عمل راغی. د هغې نه پس بیا ووایه بسم الله ووایه، سبحانک اللهم ووایه، او بیا د هغې نه پس اعوذ بالله و بسم الله ووایه، او د هغې نه پس سورت فاتحه ووایه. ښه خشته ښکلې طریقې سره ووایه، سورت فاتحه په ښکلې طریقې سره ووایه. او سورت فاتحه نه پس بیا سورت ووایه، او د سورت نه پس بیا لاړ شه رکوع کا، ښکلې مزیدار رکوع کا، منډې مه واته خو الله ته ولاړې. دا سوچو که چې ما الله ویني که زه نینما، ښکلې طریقه دا د ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک. که زه الله نینم ما خو ویني که نه. رکوع خشته وکړه، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. او بیا د رکوع نه چې پاسې سمع الله لمن حمده، بیا وی ربنا لک الحمد. حضور پاک به پکې دې نه زیات الفاظ هم وی، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه. او کله داسم ویلی دی ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه، ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. دومره وګدیم ویلی سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. رښتیا وایي موږ دا وایو، موږ وایو سمع الله لمن حمد الله اکبر. مولیان هم ځان شرمولی دی بعضو مولا که مونږ ټیک که تاسو به هم ټیک کوئ. مولا موږ سمع الله لمن حمده الله اکبر. هلکه نیکبخته لږ صبر وکړه چې مقتدي خو د پسې ربنا لک الحمد وایي که نه. څه به وکړې چې زر مونځو کې ستانو سره تپوس کوم څونه ټیم به زر مونځو کې وایه که نه، 2 منټه به زیات شي. نو خدای له ته 2 منټه هم نشي ورکولی، ته د خدای نه نه شرمېږې.
چې ښکلي منځ کې 2 منټه به پې زیات ولګي 3 منټه پې زیات ولګي نو یو دوست سره چې خبرې کوي په موبایل خو 6 منټه لګي فضول چې یو بل سره گپ شپ لګو څونه ټیم ضایع کوو نو ته د خپل منځ هم نشې سمولی ته الله نه نه شرمېږې چې الله ته ولاړې دا ستا منځ دې ډز او ډز او بیا چې سجدې له لاړ شي زر سر اوچت کړي لږ په قلار سجده کې وخت تېر که ظالمه او سجدې نه چې پاسې ملا نه نیغی زر دویمې سجدې له ځي دویمې سجدې له زر به ده که نه رسول الله مبارک خو په بعضې وختونو کې دا مې رب اغفر لی رب اغفر لی وجبرني واهديني بل ذاك وي وعافيني الفاظ ویلي لږ مې رباني وکړه د دواړو سجدو منځ کې لږ کینې د مارونو ګورې چې د رکوع نه پاس 1 منټه مو درېږي کافي شوه تعالی نو ګوره 4 رکوګانې په 4 منټه شو 1 منټ هم ته کم ځای ودرېدی شي او د دواړو سجدو منځ کې چې دی 1 منټ هم کېناستې 10 رکوع نه بره دي که 1 منټ هم تېر کړه نو ښکلی به شي منځ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الله وی چې ما تاسو له مرګ او ژوند پیدا کو جو مرګ نه پس به تپوس کېږي په ژوند کې د عمل چې څوک ښکلی عمل کوي خشتا اکثر عملان چې څوک ډېر کوي 2 رکعاته وکړه خشتا وکړه د شپې 4 وکړه خشتا وکړه 2 رکعاته نفل وکړه ښکلی وکړه نو که ته 60 رکعاته نفل وکړې ډز 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 څه فایده څومره زر زر مونږ لګیا یو خدای پورې م ټوکې شروع کړي دي او مونځ پورې م ټوکې شروع کړي دي تاسو ته یو مثال درکو ستا یو دوست یو د دوی واده دی او واده وشو ته مبارکۍ لري او تا وله 4 کیلو مټۍ واغېسته ښه قیمتي مټۍ دی وله واغېسته او هغه دې په یو پلاسټک ګوتی کې واچوله یو شاپنګ بیگ کې دې واچوله پلاسټک ګوتی کې دې واچوله او هغه له دې یوړه هغې ښځې له یو سي کور والا له یو سي چې دا زما دوست دی او دا مټۍ یې 4 کیلو راوړې ده 4 کیلو ښه ګرانه قیمتي مټۍ هغه ښځه به یې څه وایي څونه به راپورې خاندي یاره ډېر قمقل دوست دی 4 کیلو یې راوړه او شاپنګ بیگ کې اچولې دا خو په دې لاره ټوله ګډاقېدلې ده هغه تور او سپینه او زیړ ټول یو بل سره ګډ ګاډېره شوي دي چې ګوتی کې واچوې روغ پاتې کېږي نه چې په لاره ځي شړقېږي هغه ټول ګډ ګاډېره دي دا خو ستا ډېر هوښیار دوست دی دومره قمقل خر چېته مه په دنیا کې نه دی لیدی 4 کیلو باندې بلا پیسې ورکړې دا خوا ته واچو دا بوتاوه کې واچو دا خو ماشومان هم نه خوري هغې نه خو چوري جوړه شوې ده خو هر څه ګډ مکس شوي دي نه مېلمه ته پلټ کې کېښودی شو او نه مونږ ساتلی شو دا څنګه دوست دی دا بېوقف او خر څونه سپکې به ورپسې ښځه وایي دی غریب 4 کیلو مټۍ ده لیکن هېڅ ته جوړه نه شي بل یو دوست دی هغه 1 کیلو راواغېسته او په چای کې واچوله او دا هر یا دانه جدا جدا پرتر او پلاسټک یې پې د پاسه ولګو او دا مټۍ والا پې د پاسه ګلونه مو لګئ هغه یې یوړله ښځې له یې ورکړه دا مې بل دوست راوړې ده څه وایي دې ته هوښیار وایي دا څونه خشته لکه مونږ یې چاله ګفټ کې ورکوو نو هم به پې خوشحاله شي او که چاته میلمه ته ږدو هره دانه جدا پرته ده د عزت طریقه را څونه خوند یې وکړه نو ګوره هغه بل 4 کیلو وړې وه او د 10 نه راوړه کیلو نو هغې باندې خوشحاله نه شو په دې خوشحاله شو نو عبادت لږ وکړه لږ نفلي یادو فرض خو چې څه دي هغه به کې عبادت لږ وکړه خو ښکلې کا ګفټ دې جوړ کا چاله ورکې الله له ورکې نو چې الله له کوم عبادت ورکې نو څه ته جوړ کا ګفټ ښکلې کا مزېدار یې کا الله له ورکا او که ډېر عبادت یې ګوتې مټۍ وي نو الله به فرشتې څه وایي رب العالمین فرمایي چې دا عبادت او دا مونځ وله په دا سر د پاسه وروغورځوې زما نه دی پکار نو زه ډېر افسوس کوم چې زموږ مسلمانان اودس وکړي په هغې وخت ولګئ جومات ته لاړ شي په هغې وخت ولګئ مونځ وکړي وخت ولګئ لیکن مونځ ونه شو ولې رکوع نه پس قومه ونه شوه د دواړو سجدو منځ کې چې سجده وه هغه سجده ونه شوه سجدې هم په صحیح طریقه ونه شو رکوع هم په صحیح ونه شوه او مونځ هم دونه په منډه 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 چې دونه زر درې وي چې پته یې ونه لګېده ښکلی عبادت کوئ خشته مزېدار ښکلی عبادت چې رب العالمین ورباندې خوشحاله شي نو چې صدقه م ورکې نو ښکلې طریقې سره ورکه
که صدقه ورکې او ته پکې ریا کې یا صدقه کې او ته خلکو ته ښودنه کې نو دا صدقه د خدای په نزد نه قبلېږي د ریا سره. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. او یا چاله صدقه ورکړو بیا په احسانونه کې او یا دې چاله صدقه ورکړو سبا وې راشه کنه ماله دا کار وکړه پرون مې د زکات نو درکړی سو هر څه دې ډوب کړی. ریا به نه کې ولا یشرک بعبادت ربه احدا. مراد نه ریا ده خطرناک شی دی. نو چې په اخلاص چاله پټه صدقه ورکې دا یو لاس باندې ورکې دا بل هم ته خبر نه کې رسول الله مبارک فرمایي او خالص د الله دپاره صدقه ورکې او کوشش کوه چې صدقه دې په ښه ځای کې ولګي مدرسه کې ولګي جومات کې ولګي مولا لو لرګي طالب لو لګي مسکین لو لګي کونډې لو لګي یتیمانانو لو لګي دا بهترینه صدقه ده. جاری صدقه وکړه ښه بهترینه صدقه پې وکړه. یو طالب غریب دی د کتاب ضرورت دی والا یو ملا دی درس کوي د کتاب ضرورت دی ها مانه واخله چې کتاب دله والا بهترینه صدقه د ټول عمر چې هغه کتاب ګوري او درس دی کوي تعالی به د هغې الله ثواب درکوي. داسې صدقه وکړئ. مدرسه کې کوټه جوړه کا جومات پکې جوړ کا دینه بهتر ټول عمر به په دې کې د دین کار کېږي په ټول عمر به پکې عبادت کېږي طالبان به سبق په عبادت به کېږي. دا نه ختمېدو والا صدقه ده. روجې دې پچاو خوړې سپې دلته یې وخوړی هلته لاړه خبره خلاصه شوه. مونږ دغې له زور ورکو 10 دیګه پخو 20 دیګه پخو 40 دیګه پخو 100 دیګه پخو دا زمونږ سره صدقه نه ده په قلار کې نه خو تا د هغه خوړلې وې تا په هغه وخوړې او ریا دی وکړه چې خلک وایي چې ډېر لوی دیګونه یې پاخه کړل او ډېره زبردسته ډوډۍ یې ورکړه او خلکو ته مو څنګه وه ډوډۍ ډېره خشته وه بل نه تپوس کې څنګه وه ډوډۍ یاره جي هر څه پکې و او که نه دا خو ما په پلانکي ځای نه پخلي والا راوستی و او ډېره ښه پخلی مې وکړه ټوله ریاکاري ټوله ریاکاري ولې جي مه پخوه مړه ده نه جي ټول عمر مې د خلکو خوړلی دی اوس به زه خلکو له نه ورکړم د مړو خیرات هم زمونږ ټول هم دغه لاړ لکه غریب دی یتیم دی مه کوه یتیم دی لارې مړه دی ماشومان یتیمانان پاتې شو مه کوه خیراتونه یتیمانان دي د یتیم مال خوړل ډېر لوی جرم دی. لا تاکلوا اموال الیتاما ظلما بالکل مخوره او الله فرمایي چې چام د یتیم مال او خوړی انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا اور ظالمه خېټې تاچې نجی نه خامخا به که ولې دا خلک بیا موږ له قبر له نه راځي. رواج غلط شو جی د ټول عمر هم د خلکو د مړو خوړلي دي او زمونږ به دي او خلک به وي خلک به څه وایي نو دا تا خیرات دا نه دا خیرات نه قبلېږي. چې رسول الله مبارک فرمایي په یو کجوره تله ډکوم هغه پټه کجوره چې چاله ورکې خیرات پټ ورکې څوک یو غوږ او بل غوږ خبر نه کې هغه به تله درکوي درته انشاءالله العزیز او مدرسه کې ورکې او جومات کې ورکې او په طالب مسکین ولګې فقیر او په ملا ولګې چې درسونه کوي علما وله ورکې دي درسونه کوي غریبانانو 3000 او 4000 تنخواه د څه شی دی په 3000 تنخواه کې د هغه څه کېږي اخر ستا په 50,000 او په 80,000 کار نه کېږي د هغه به په 3-4,000 تنخواه د میاشتې څه کېږي مریض ورته پېښ شو دی خوار به څه کوي د هغه مړه کېږي چې زما بچي ښه خوراک وخوري او زما بچي ښه جامه واغوندي که نه نو دې باندې خرچې وکړې یتیم دی دی هغې له ورکې یتیمانان ستا مال کې قسم دی د یتیمانانو حق دی ستا رشته داران غریبانان دي قسم دی پکې حق دی کونډه د غریبه یوازې په کور کې ناسته رسو کې نشته نن سبا خو زامن هم ظالمان دي مور او پلار دغسې پرېږدي او بوډا سړی د غریب د دارو درملو دره کې نه لګي دی له ورکه وړه والا ګوتی والا دوړو مسکینان دی هغې له فقیرانو له ورکه نن سبا څومره ګراني ده زمارونو ګورې څوک غږ نه کوي د شرم د لاسه 600 روپۍ دیاړې یو مزدور او ګلکار دی دغه زر 1200 روپۍ اخلي ته رښتیا ووایې په دې ستا ګزاره کېږي که درته مریض پرېوت دی به څه کوي د وړو ګوتې پسې وره ټماټرو ته وګوره او د پیازو ته دې وګوره او د سبزۍ ته دې وګوره په خدای یقین وکړه زه کله حیران شم زه یم دا قصبګر غریبانان او دا مسکینان او دیاړي مار خدای روزي ورکوي بس په دې به خدای پېژنې الله روزي ورکوي ګنې که په عقل ورته ګورې نو په خدای یقین کوه که ستا نن په 50-60 کې د یو رکوټې کوره مو چلېږي د بجلی بل به څونه ورکې د ګیس بل به څونه ورکې تو ډېره ګراني ده مریض صورت ده اسپتال ته رسې هلته به څه کې او خو ظالمان ډاکټران هم بیا ظلم کوي
د ایکسرے ده او د الټراساونډ دی او د 200 روپو دارو چې په 200 کېږي هغه ظالم دې ته نه ګوري چې ځان له دنیا جوړوي هغه د هغه 200 روپو دارو درته نه لیکي هغه د هغه بلې کمپنۍ سره میلاو دی د 600 د 800 درته لیکي دې ته نه ګوري چې دې غریبې زنانه خو غوا خرڅه کړې ده راغلې ده دې ته نه ګوري چې دې غریب خو مزدوري کړې ده او راغلی دی دا خو دیاړي مار دی نو ظالمه ستا خو ګزاره کېږي تنخوا ملې او پیسه ملې ظالمه دا زیاتي ځان له بنګلې جوړې او غریب جیب لوټې ځان له غټې غټې بنګلې جوړې غټې غټې موټرې لیکنه په تنخوا او په پیس خو دې ګزاره کېږي دا د زیات دارو چې دا خرڅې د کمپنو سره میلاوي کمپنو سره نو بچوله او نوسوله بنګلې جوړې او غریب دې تباه او برباد کړ خدای نه یریږي دا ستا مسلمان رور نه دی دا ستا مسلمانه خور نه ده د دې غریب خو د ماښام ډوډۍ نشته دی دې غریب ته خو د سهار ډوډۍ نه میلاویږي او مریض یې دله راوړی دی د ما دې په خدای قسم ما د ډاکټرانو نه اورېدلي دي چې په هسپتال کې داسې مریضان پراته چې موږ ورته دارو لیکو سهار ورشو دا دارو وی نه مې دی راوړی ولې په څه راوړم او په دې هسپتالونو کې داسې مریضان غریبانان مړه شي چې د دارو د راوړو درک د غریبانانو نه لګي بچی وته پروتي ډاکټر وته دارو لیکي وای ښا چې سار راشي دارو دی ورکړي دي نه ولې پیسې نشته پس ولا راوړه تر خپل بچي شفا ته لګي تر خپل بچي انګلند ته علاج ته بوزي تر خپل بچي هغه خان ته او کراچۍ ته بوزي او خپل بچي د پلاورونو ګرځي او په غټ هسپتالونو کې د غریب بچي واه واه ته به خدای رسې جواب ورکړي قیامت ورځ را روانه ده ستا دی مال کې د دې ټولو حق دی د مارونو ګورې مسلمان ته خپل رور ووایا مسلمان خور ته خپله خور ووایا مسلمان دیاړي مار ته او د قصبګرو غریبانانو ته ټولو قصبګر څه به دي سره یو بټیارې دی دیګونه پخی څه وله ورکې څه ورکې اچھا تر اتوار پر ورځ خیرات وادي باقي دغسې ګرځي او دې نور ته به د چا پلار ودرېږي یو لور دی غریب ټولو د اور په غاړه ناستي سټک ډبی اسان کار دی یو نه د غریب ټولو ستا خطونه په لارو کوڅو کې ګرځئ او ستا خدمت کوي منته خو وایي او 2 منډۍ اچھا واده وشي نو بیا هغه ته هم سترګې پړسولې نه دونه واله او نه دا واله او نه دا واله او چې ته په 15 کاله کې در باندې واده را روان یو ترکان دی غریب یو مزدور کار دی زمارونو زما خو چې څوک بیان اورئ زمارونه یې زه به تاسو ته نصیحت کوم که نور څوک عمل نه کوي چې تاسو اورئ او څوک دا بیان په کیسټ هم اوري ټولو ته زما دا نصیحت دی چې د غریب مسکین کونډې رنډې مزدور کار دیاړي مار د دې پوره خیال په خپلو پیسو کې ساتئ او تاسو ګورئ چې خدای به د دې بدل درکوي او که به نه درکوي قیامت ورځ را روانه ده الله به درنه په دغه ورځ تپوس کوي نو صدقه ډیر بهتر پټه ورکوه اخلاص سره ورکوه هر چاته په خپل ګوند کې غریب معلوم دی چې دا غریب د صدقې قابل دی او که دا صدقې قابل مخ مروت پکې مه کوه مخ لحاظ پکې مه کوه پټه ورکوه رسول الله مبارک فرمایي چې دا دې صدقه ورکړي چې په ښي لاس یې ورکړي حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه چې ښی لاس ورکوي چې قسم ته خبر نه شي دا سړی به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي په دا سخت تروس کې ما په دې خبرو خو پوهېږې که ان شاء الله نور څوک عمل کوي که نه کوي خو زما اورېدونکي چې څومره دي که مخامخ راته ناست او که بار زما کیسټ اوري ان شاء الله امید لرم چې تاسو به په عمل کوئ که خیر ان شاء الله په دې مسکینانو غریبانانو او مولیانو طالبانو علما ګورې درسونه کوي غریبانان په خولې غږ نه کوي محتاجه دي قرضداري دي پکې بعضې او محتاجه دي غریبانان په خولې غږ نه کوي د هغې مړه کېږي چې خپلو بچو له څه فروټ راوړي که نه په څه راوړي فروټ دا غیب نه کېږي چې خپلو بچو له یو پخه کوټه جوړه کړي که نه په څه جوړه کړي د دې غریب هم مړ کېږي که نه چې کور ته اډانه ورکړې ده د دې حق دی ستاسو په مال کې ان فی المال لحقا سوى الزکات رسول الله مبارک فرمایي د ترمذي حدیث دی او د طبراني چې ستا په مال کې د زکات نه علاوه نور حقونه هم شته بهر کې زمارونو داود علیه السلام ته الله څه وایي چې زه غواړم په یو کجور هم ډکولی شم او حدیث کې راځي چې یوه کجوره به الله د احد د غر عمره غټه کړي نو په تله کې به یې دله واچوي د احد د غر عمره دونه به رب العالمین غټه جوړه کړي خو چې اخلاص پکې وي محبت پکې وي د الله رضا پکې وي دومره غټه تله ده نو په تلې به څوک به جبریل علیه السلام به هغه ډنډه نیولي
ډنډه او لسان المیزان ورته وایي هغه شی چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او څوک به نگرانی الله رب العالمین واه واه رب العالمین او آدم علیہ السلام به ولاړي یا د آدمو الله به ورته آواز وکړي اے آدمه قم پاسا قم عند المیزان ته سره ودرېږه جعلتک حکما بین ذریتک د خپلو بچو په منځ کې مې ته انصافدار مقرر کړی وایه شابه چې زه ظلم کوم که انصاف کوم تاسې رپېږي به حضرت آدم علیه السلام څه بچي جنت ته روان دي څه دوزخ ته را روان دي او چې کم پیغمبر سره حساب کتاب کېږي د هغه پیغمبر امت سره حساب کېږي هغه امت ته به هغه پیغمبر ولاړي ملک الموت به م ولاړي کرام الکاتبین کومو فرشتو چې زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکلي دي هغه فرشتې به م ولاړي نو چې قاضي د الله شي او تله د انصاف شي او ګواه د فرشتې او اندامونه شي دروغ بم ډېر خلک وایي دا ګناه مې نه ده کړې الله قرآن شریف کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وخله به مهر لګي اندامونه به خبرې شروع کې لاس به وایي په ما دې کړی سرګه به وایي په ما دې کړی پې به وایي په ما ګناه لتلی منظر به راته رامخکې کې نن سبا د کیمرې نه شی پټېدي شي کومې کیمرې چې لګېدلې ټوله فوټو ښیي که نه ښیي نو د الله د کیمرې نه به څنګه پټ شي ازای به درته فوراً په یو ټک به درته راواړي ها دا ستا وجود او دا ستا ګناه انکار کولی شي بیا به څه کوې الله قاضي اندامونه او فرشتې ګواه او تله د انصاف د دنیا د تلې په شان نه نو څه به کوې او تیختم نشي کول سفارش هم نشته چې چاته سفارش وکړم چې منسټر صاحبانه سفارش وکړه منسټران به دې هم سرنګوني پیسه هم نشته رشوت چې په رشوت به ځان خلاص کړم نه د سره پیسه شته او نه خدای ستا رشوت ته محتاجه دی مرګ هم نشته چې مړ به شم زه ختم به شي خبره مرګ هم نشته دی دوباره بیا پرچه هم نشته چې که دې پرچه کې پیل شوم بله پرچه به ورکړم سپلیمنټري ضمني به ورکړم دا هم نشته دام نشته که د امتحان کې پیل شم د دکان به وکړم امتحان کې پیل شم زمینداری به کوم دیاړي به کوم هغه امتحان کې پیش وي بس دوزخ دی دوزخ ورونو دا ورځ را روانه ده پس فذکر نصیحت وکړه خلکو ته وریاد کوه ته دا شی ته قرآن وایي پیغمبر وایي ځان زه نه ویم درته خو فإن الذکر تنفع المؤمنین چې مسلمان دی نصیحت به قبلی او چې مسلمان نه دی منافق دی وایي مړه دا مولیان څه خبرې کوي دا مولیانه سې خلک یاری مړه اسم نشته بس کلمه دی وایي خدای بادشاه دی مړه الله ډېر لوی رحم دی مړه اسم نشته د خدای رحم د مور نام زیات دی بېشک خو رحم خلک په هغه چا کوي چې تم ځان ورنږدې کړې که چې ځان څه ناڅه ورنږدې کړې نو الله به رحم کوي او چې ته سرکشي کې او دغه امیدونه ساتې چې اسم نشته او خلک هم برباده خلکو ته مې مړه اسم نشته نو الته الله پیغمبر غاښونه مات شو د پیغمبر مبارک غاښونه مات شو او الله پیغمبران راولېږل او معجزې یې ورکړې او هجرتونه یې وکړل او د پیغمبر مشن عالمانو نیکانو په لاس کې اخیستلی ټول په اوبو لو کې دروغ وی دروغ د قرآن مشن په اوبو لو کې د پیغمبر د حدیثو مشن په اوبو لو کې پیغمبر خوی من ترک الصلاة متعمدا فقد کفره چا چې قصدن من پرېښود نو دی د کافرانو کار کوي نه شکر شو بلکې حدیث دا ما تعویل وکړه حدیث وی کافر شو وی پیغمبر خوی لا یزنی الزانی حین یزنی هو مؤمن چې کوم سړی زنا کوي مسلمان نه دی لا يسرق حين يسرق ومؤمن غلاګری مسلمان نه دی ډاکو مسلمان نه دی بیا به څه کوي وسره خو موږ په حدیثو کې تعویل کوو چې کامل مسلمان نه دی فلان داسې وړه خبره نه ده مړه چې صحیح ده خدای رحم زیات د بالکل زمانم چې د خدای د رحم د غضب نه بالکل زیات دی رحم به کوي د مور نه رحم زیات دی چې مور په بچي څومره رحم دی او رحم خلک په چا کوي وایه که چې څوک خو سر ښکته کړي وجاړي که
چې ما ته یو سړی نیغ کېږي او مټې راته وایي نو زه وایم چې دا سر مې ولا مات کړي زه په هغه رحم نه کوم او چې زه والي مې مودی ماله راغی او ما ته وجړل او سر یې ښکته کړ بیا پرې رحم کوم او چې ما ته کنځلم کړي او بیا هم راته مټې وي او نیغ کېږي رښتیا ووایه زه به پرې رحم وکړم نو که ډېر رحم دلم انساني رحم پرې نه کوي وروره وایي زه څنګه یې معاف کړم خو راغی او په ما بدماشي کوي لکه جرګه خو یې راوسته خو بدماشي را باندې وکړه جرګم کوي او بدماشي هم کوي نه منم دا جرګه او چې یوازې موله راشي او وجاړي بس رحم راځي نو خدای ته وجاړی چې رحم در باندې وکړي خدای نه معافي وغواړی چې رب العالمین رحم در باندې وکړي الله ته زاري وکړي چې الله در باندې رحم وکړي مظلوم باندې ظلم مه کوئ نه کوي رحم په مظلوم رحم کوي بیا په ظالم نه کوي لور خور سره ظلم مه کوئ نن سبا ډېر خلک لور خور سره ظلم کوي نه ورکوي د لور خور حق بعض علاقو کې جرجې وي رواج داسې دی ته رواج منې که خدای او رسول منې نه ورکوي لور خور له حق دی په خپله په ټرکونو سامان کور ته راوړي لور غریبه محتاجه ناسته ده خور محتاجه ناسته ده ورکه که نه چې رواج نه دی وای رواج نه دی ښځو سره خلک ډېر ظلمونه کوي ته د خدای نه یېرېږي ته مالدارې موټر والی بدماشي وکه ظلم خدای به دنه د قیامت پر تپوس کوي زما د قسم په خدای وي رسول الله مبارک فرمایي هغه 2 څاروي چې یو ښکرو والا ده او یو بېښکرو والا ده دا ښکرور دا بېښکرو وی په دنیا کې وی د دې بېښکرو څاروي دپاره به مله د دې ښکرور نه بدلوي ظلم کم دی پاتې کېږي موږ ظلمونه شروع کړي دي ډېرې زنانه غریبانانې د خاوند لاس ته ناستې دي او خاوندان ظلمونه ورسره کوي پلار کره نه پرېږدي ولې ظلم کې رور کره نه پرېږدي ولې ظلم کې ستا په خپل لاس کې ده چې ستا خور تا کره څوک نه را پرېږدي ستا لور تا کره څوک نه را پرېږدي ته په زړه خفه کېږې که نه ولې ظلم کې او بعضې سر خواښې په انګور باندې ریلوې ظلم کوي زوی ته وي نه به پرېږدي ظالمه ستا لور که داسې څوک کي ته به خفه کېږې که نه خفه کېږې څنګ دله خوله دې د کاڼې دي زنانو سره ظلمونه مه کوئ زنانو باندې رحم وکړئ دې ته وګورئ چې زما لور او زما خور سره څوکۍ ته خفه کېږي که نه نو په پردی ولې کوي ټوله ورځ پې ظلمونه کوي او زیاتې پې کوي او کنځل ورته کوي او مور او پلار ورته یادوي زما د په خدای قسم چې ظلم دی قسم مې راته وخوړ چې دا ظلم په دې ظالم خدای رحم نه کوي رو به دې نیسي په دنیا کې بیا به څه کوي اخرت کې به دې رو نیسي د قیامت په قبر عذاب کې به دې رو نیسي بیا به څه کوي خو ما درته څه ووې فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین نصیحت مسلمان له فایده ورکوي او چې کم په خولي مسلمان دی اوړه کې منافق دی او سنګ دل دی هغه له فایده نه ورکوي او نه مړه مسلمان به خدای بخي خلکو له عقیده خرابوي نه مړه د خدای رحم ډېر دی رحم یې لوی کور دی الله اکبر ګرانه خبره زما وروڼو سختې چقلې مخکې را روانې دي رحم به بالکل پروردگار کوي رحم خو چې چا کې رحم یې په هغه به کوي الرحماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم یا يرحمكم من في السماء بیا ودته مثال در کوم بالکل در کوم درته یو زنانه په لاره باندې روانه ا د رحم اندله در کوم په لاره روانه وه او یو کویو او دا زنانه تږې وه چې ورله په کوي برقه نشته او ډېره ګناهګاره ښځه رسول الله مبارک فرمایي د بني اسرائیلو ده زر یې موزه وویسته او لوپټه پورې وتړله او کوي ته یې ورښکته کړه اوبې پرې راوویستې ویسکلې تندې ختمه شوه چې وکتل یو سپی دی او د تندې نه ژبه بار رېستې ده اوبه نشته او دا ښځه وی چې څنګه ما ته تنده لګېدلې وه داسې د سپي ته هم لګېدلې ده نو زر یې واپس هغه موزه ورښکته کړه کوي ته اوبې راوویستې او سپی یې سیراب کو الله فرمایي چې دغه ګناهګاره ښځه صرف او صرف په دې سپي په رحم یې وکړه په دې الله وبخله د بخاري حدیث سے حضور پاک وایي نو رحم راغی خو په چا راغی یو کې رحم پروت رحم پروت نو رحم پې راغی او چلو کې رحم نشته د هغې مثال هم واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله راته دوزخ وښو وی یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې چکونه لګول او سوځېده
پیشو پیچکونه لګول او سوځېدا وی دا ولې واه واه وی پیشو یې تړلې وه نه خوراک ورکو او نه پرې ښودله چې ځان سره ځان له خوراک پیدا کړي پیشو د لوږې نه مړه شوه الله دوزخ ته ولېږل رحم نشته پړک رحم نشته په حیوان به هم رحم کې رسول الله مبارک فرمایي چې الاله نو چاړه ښه تېره کا او د ساروي مخکې هم چاړه مه تېروه او زر اعلان که چې زر دمه شي او چې تر څو ته سا نی او ته نو سرمن له به ګوتې نه وړې چې ساوځي بیا ته له سرمن وباسي او په جمدونې به ته لم نه پرې کې په جمدونې به د اوښ نه قب نه پرې کې چې مکمل د ده نه سا وخېږي او دې مړ شي نو بیا ته پرې کوه او د بچو په ورځو کې ښکار هم مه کوه څومره بهترین آداب منتویلی نو چې چاله په زړه کې رحمي نو الراحمون یا حدیث مسلسل بالاولیت ته نو يرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض په مسلمان دنه چې څوک دې په ځمکه کې په رحم کوا تا باندې به الله رحم بعضې وخت یو سړی دی هغه به قتل کړي به وجنې د دې مثال بیا جدا دی د مثال د هغه کینسر دی چې په ګوته کینسر لګېدلي بیا به پرې کې په ګوته په لاس کینسر ولیږي به پرې کې ولې ټیک ده چې په هغې لاس خو دې رحم ونه که خو په نور وجود دې رحم وکړه که دا لاس پرې نه کې نور وجود تباه کېږي هغه کینسر نور ته خورېږي نو پرې کې به نو چې کوم مسلمان جرم وکړي د شریعت خلاف ورزي وکړه هغه له بیا سزا ورکړه په هغه بیا رحم مه کوه ولې چې هغه شی نور امت ته سرایت ونه کړي نور مخلوق تباه او برباد نه شي هغه له سزا ورکړه چې نو یورېږي او نورو کې دا کینسر او دا وایرس دی نورو ته خور نه شي نو د قیامت دغه ورځ ده رحم به کوي په رحم کوونکو به کوي او چې سنګدله دی او ظالم دی رحم به پرې نه کوي یو سړي له خدای مال ورکړه بل ورته وایي شابه مال به راکړه وجنم دی ګورې که دی رانه دا خو سنګدل دی تربور ورپسې راپاسي ماله به راکې شابه ولې تا مال ګټلی دی او د ما نشته اوس به یې خامخا راکې ولې ظلم کې تا وګټه دی بل نه دی ګټلی نو په زور ته غواړې دا ظلم دی ظلمونه دي یو بل پټی نیول یو بل پولې وهل یو بل نو بخور او بغلا کول یو بل بوساړې پټول یو بل شوتل ریبل قسم په خدای ظلم دی په دې ظالم خدای رحم نه کوي د یتیمانانو حق خلکو ګیر کړی دی او نیولې دی زما په خدای قسم ډېر خلک راشي جاړي مونږ ته جاړي وې څوک هم کان کې ظالم رانه حق نیولې دی دیاړي کوم مزدوري کومه او هغه مزې کوي تا خیرت نه مني دا نصیحت زکه درته کومه خو یاره ما درته بیا ووایې چې ان الذکرى تنفع المؤمنین چې مسلمان دی به فایده اخلي او چې منافق دی په دې یو غوږ به اوري په بله به تېوځي مونږ مسلمانان یو انشاءالله العزیز په مال دولت دونه اعتماد مه کوه په هغه څیز اعتماد وکړه چې الله سره دي او د قیامت ورځ ځان ته رامخکې کړه چې د قیامت پر ورځ به زه مخامخ کېږم او ډېره بده به وي چې د پیغمبر مبارک حوض کوثر له روان او فرشتې دې کلک ونیسي او دوزخ ته دې روان کړي او یا رسول الله مبارک وایي چې مه رالېږه دا ماته ځان به په امت کې داخله ادخلوا فی السلم کافه د سر نه خپو پورې به ځان په اسلام کې داخله دا نه چې خوله خدای نو اسلام پسې کنځل چې خوله خدای د اسلام دشمنی چې خوله خدای مدرسې پسې دشمنی چې خوله خدای مولا پسې بد چې خوله خدای پټکی پسې او ګیري پسې بد ظالمه ته خو دین دشمنی ځان ته وایه مسلمان کړه ته صرف د خولې مسلمانې دړه نه دړه مسلمان به دین سره مینه کوي هغه دین چې پیغمبر مبارک وله هجرتونه کړي دي او وینې وله بهیولې دي دا هغه دین برباد دی دا هغه دین بنیادونه لکه کمزوري کې په مولا او په مدرسه خلک بدګمانه کې ځان ته څنګه مسلمان وې قیامت پر ورځ به د حضور پاک سره سترګې څنګه لګې دغه تله دا به لګېدلې وي او دغه به نګراناني او فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره لګه غوندې نیکي وي الله بیني او من یعمل مثقال ذره شرا یره لګه ګناه وي لیکن پر حمدلو به الله رحم هم کوي توبهګارو باندې به الله رحم هم کوي اوس ته رحم هغه وی یو سړی وی رسول الله مبارک فرمایي الله به ځان ته رانږدې کړي او داسې به یې رانږدې کړي داسې چې حدیث کې راځي الله به پې دا خپل اولی کړي د الله پاک زمونږ په شان اولی او لاسونه نشته په دې اوس الله خبردار دی چې د دې څه مطلب ځان ته به یې رانږدې کړي نو الله به ورته ګناهونه رایادوي پلان کې ګناه دې کړی و په پلان کې روز یاده دې ده اتذکر ذنب کذا
وکذا فی یوم کذا وکذا دی بوئی او خدا واړه واړه بوتا اللہ یادئی غٹ بنے یادئی دا پلان کې گناہ دې کړی وا په پلان کې روز کړی دی دا واړه واړه دی بوئی او وړه کې وای چې خدای غټ را مخ کې نه کې غټ را مخ کې نه کې یا خدای کا غټ را مخ کې کل هو غر کېګه ما نو چې الله وتعالى واړه واړه رایات کی منی او منم زما فرشتو کرام الکاتبین د سره ظلم کړی دی نه دې کړی ټکی لیکلی دی دا دې کړی دا ګناهونه او کړی مې دي بندا دا ټول ګناهونه مې دل پنه کو باندې بدل کړ اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات دا چاله بدلی دا هغه چاله چې دی الله ته وجاړي هغه چاله بدلی چې کې رحم راشي فزانم رحم راشي چې زما دا وجود دوزخ ته لاړ نشي په مخلوق خدام رحم راشي نو دی وای چې او معاملہ خو بل شان وا واړه خو په نیکو بدل شنو دا غټ خو په غټو نیکو بدلی واړه په وړو نیکو نو غټ نو دی وای یا الله دلته کې خو ګناهونه او غتا ماته نه خول هغه مونږ نه لیدل الله بوتا او فرمای امه دل د دینه مخ کې په نیکو بدل کړي درنه مې یادول چې ستاله کې غبرهټ پیدا نشي نو بهشکه خدای رحم والا ده یو سړی به بل یو سړی به اب څنګه داغه به یو کم سل گناهونه او یو دفتر د نیکو او د گناه یو کم سل بسونی اب دومری چې یو دفتر را خور کې د ازمکه اسمانونه او پیډه کېږي حدیث بتاقی وته وای مشهور حدیث د رسول الله مبارک نو یو کم سل دفتر د گناه دی او یو څومره دی کرا خور چې زمکه اسمانونه ډکېږي دا بوله په یو چابړي کې واچي او د نیکو هغه بوله په بل کې واچي نو ګناه درنه شو نیکی کم شو نو اعلان به پیو چې دوزخ ته روان کې دی روان شي دوزخ نو رب العالمین با دا الله دا ارسنه خبر دی خو الله دی یو شی قدر خی دغه حکمت دی نو الله به دې سړی ته فرشتو ته وی راوي درای نو الله به وته یو کاغذ ورکه ها دا یو نیکی ستا پاتې وا دا یو سا چې دا د لپنې کو کې واچي رب ما هذه البطاقه في هذه السجلات الله دا پټي کاغذ څه شي دی زما خو یو کم سل دفتر د ګناه دی دا پټي کاغذ اوس به بیا را باندې واس کېږي چې فلان کې د فلان کې زویره دوزخ ته لاړ شي لوی مخلوق کې الله بس ویلا ظلم اليوم نن د ظلم رز نه ظلم نشته نن فیصله الله کوي الله ظلم چا سره نه کوي لا یظلم مثقال ذره د یو معمولی ذره برابر رب العالمین ظلم او زیاتی نه کوي دی به واپس شي خو دې لکه به و چې دا پټه کاغذ څه شی دی دا نه کو کې واچو دا خو زما دا یو کم سلو دفتر مقابله نشي کوله خو دا الله حکم دینو کاغذ براوالی دوباره به وزن وشي اب ولا الله پاغه نیکو کې واچي نیکه درنی شو ګناه سپکا شو وختي اعلان شوه چې دوزخ ته روان کې اوس اعلان شو چې جنت ته روان کې او هو الله دا پټي کاغذ دسو زه خو دغه مخلاص کړم دومره وزندار الله و اذا زمان نوم دې سجې دې لکه نوم ولا ذکر الله اکبر زمانو د الله د نوم سره یو شی هم په مقابله کې درنواله نه لري اوس بتوي چې د الله نوم پټو لري چې دا کوم بیل ما زری دی مې ها دغه بعض خلک د حدیث په یو احادیث باندې نظر نه د پریو دي الله نوم خلک فاسق فاجر علی کنا قاتل او زناکار علی کنا اوس بسکه دا الله د نوم نه یوازې د الله نوم نه دی وورا وی کلمه شهادت د جنت کنجی دا څه شي دا جنت کنجی نو راوی د حدیث وی داسې کنجی به د چتلی دي چې هغه کې غاخونه ني چې کم کې کنجه کې غاخ ني پاغې جرنده کولاویږي وای تکنه یو سیخ راواله په جرنده کې ومنډه چې د کولو کې هغه خپل غاخي وي بعد ډک غاخي وي بعد تش غاخي جرنده کولاویږي نو د الله نوم کلمه شهادت کنجی دا خو غاخي ولا پکار دي
دا منځ او روجې او زکاتونه دی څه شی دی لکه نیک عمل دی هغه ډک غاښي دي او دا د ګناه نه ځان ساتل دی هغه تش غاښي دي نو جرنده پې کولاویږي د جنت او د ګناه ورسره بیا مقابله نشي کولی د الله نوم دی خو د الله نوم سره چې لاندې قصدیه به وي د الله نوم چتری ده چتری دپاره هغه سیخونه پکار دي که نه دي پکاره د الله نوم چت دی چت له دیوالونه او ستنې پکار دي که نه جواب راله راکړي او که دیوالونه او ستنې ولني نو چت ودرېدی شي پیدا درکوي که نه د الله نوم پرتوګ دی مثال دی یو مثال کمیس دی کمیس ته تڼۍ پکار دي که نه او که تڼۍ ولني وایه بیا خو به دې وجود ښکاري او یو بل مثال نظیر نه در کوم د الله د نوم ګورې بیا به ګناهګار شمه که داسې پرتوګي چې پرتوغاښ پکې ني تا پټوي داسې لنګ چې غوټه وله ورنه کې تا پټوي نه دا خو د دنیا رواج دی دا خو مثال دی داسې دارو چې پرهیز ورسره نه فایده درکوي بلکل نه درکوي داسې چت چې دیوال او ستنې ولني هېڅ فایده نه ورکوي د الله نوم او کلمه شهادت هم دیوالونه پکار دي ستنې پکار دي شرطونه دي په حدیثو کې راغلي دي بعضو نه به ځان ساتي بعضې به کې او بله لوی شی د الله نوم سره په مسلمان رحم وکړه د الله نوم سره په ځان رحم وکړه د ګناه نه ځان بچ کا د الله د نوم سره په دین رحم وکړه په هغه شریعت رحم وکړه چې پیغمبر وله وینې توی کړي په هغه شریعت رحم وکړه چې حضرت حمزه وله شهید شوی دی د الله د نوم سره رحم وکړه رحم په ځان د ټولو نه مخکې رحم وکړه چې ځان دوزخ ته ولې غورځوي په مسلمان په بېکسه مظلوم باندې رحم وکړه او په شریعت او په دین رحم وکړه کم شریعت او دین چې الله او رسول راکړی دی او صحابه وله قربانۍ ورکړی ګنې د نیکۍ یو بل حدیث هم درته وایم د قیامت پر یو سړی وی او هغه له به نیکۍ ګناه تللی شي یو نیکي به کمه شي چې نیکي کمه شي الله به حکم وکړي دوزخ ته روان کړي د دې یوې نیکۍ دا سزا وله ورکوم بیا به جنت ته ځي چې روانې کې رب العالمین به ورته فرمایي بنده یو مهلت درکم چا نه اخیستی شي دا نیکي الله که مهلت دې راکړه اوس یو نه چې دله په سلګونو راوړم دی به وایي چې دا خو اسانه خبره ده اوس به ښځې ته ووایم زوی ته ووایم پلار ته ووایم چې راکړه یو 50 نیکۍ نیکي خو ډېر اسان شی دی که نه دنیا کې چې وایي الف زبر آ 10 نیکۍ دنیا کې چې دی الحمدو څو شوی لکه 15 حرف دی یو په 50 نیکۍ چې بسم الله الرحمن الرحیم دی ووایي نور 10 حرف دی 10 کم 200 نیکۍ ته ته به معمولي ښکاري چې دا یو نیکي څه شی دی او الله مهلت راکړه چې دله اوس راوړم زه ورشه نو دی به راشي په رشتهدارانو به ګرځي بچو له به راشي بچې یو نیکي مې کمه ده له حساب کتابو چې یو کمه ده دا راکړه چې زما نیکۍ پوره شي بابا نیکي دا نه شم درکړی ای بچې او دنیا کې خو ما اخر تاسو له خوار کړی حرام مې تاسو له ګټلی ګناه خو مې تاسو له کړې ده یو نیکي نشي راکولی بابا دنیا سره تېره ده در باندې خپه یو او که تاله درکمه او زما مخامخ شم او زما کمه شي بیا به سي زما به سي بیا به سي که تاله درکمه او زه دوزخ تا خو غرغنډې دي اوهو پلار نه به لاړ شي بابا یو نیکي راکړه بچې د نیکو کار پکې نشته ای بابا تا ما سره څونه مینه وه بچې هغه اوس هم شته په دنیا کې تېره ده یو نیکي ولې که تاله درکم زما کمه شي بیا به څه کوم پرونو به وګرځي ور به نه کړي ښځې له به لاړ شي ور به نه کړي په دوستانو به وګرځي یو به هم وله ور نه کړي یوم یفر المرء من اخیه وصاحبته وبنیه دا داسې ورځ ده خو د دنیا نه ده دنیا کې موږ د روډ دپاره ښځې دپاره بچو دپاره څونه آخرت خراب کړو زما د قسم په خدای که دا در سره دا نیکانې خو په کار دی راځي او که دا بدانې په کار دی نه راځي دا بچې دی نیک دی بلکل دی په کار راځي او که خراب دی او لوپر دی قسم په خدای که دی په کار راځي او موږ نن د لوفرانو بچو دپاره آخرت تباه کړ خراته پته چې دا بچې لوپر دی بېلمازه دی خراته پته چې دا ډاکو دی خراته پته چې دا رشوتخور دی دوزخ یې ځای دی خراته پته لکه سترګې مې پټې شي دوام راپسې نه کوي بیا مو له آخرت خرابوي دا موږ خمقل یو که روغ یو
امونږ لیونی یو که روغ یو په بار ملکونو کې پراته دي او سفرونه کوي او بچو له پیدا کوي او بچې بېدینه دی بېدینه ولې پیدا کوي بچو غم نه سره نشته او پیسې ولا صرف ګټې د خدای بنده صرف پیسې ګټل دي بچو له بچي په دین ور واچوه بچی باندې حفظ وکړه علم پې وکړه نو د بچو تربیت نه کې او پیسه والا ګټې په یورپ کې ګرځې او په بار ملکونو کې ګرځې بچو له پیسه پیدا کوم او غم یې نشته بچي دلته لوپران شو قسم په خدای د کروڑونو روپو نه چې بچو له ګټې د هغې نه دا بهتره چې د بچي د اخلاقو تربیت وکړه تربیت نه کې د بچي هغه لوپر د تباه د برباد د هغه د نه رالیږي او بچي یې لوځي های های دی